چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلماني تفکر مې د پښتون کا خدای زیات که یو په لسه د پښتو د لیلا حسن یا زما مینه هم زیاته یو په لسه تن مجنون کا د دې ډېر ښکلی پروګرام صدر محفل مشر مېلمه پروفیسر شهریار صاحب حاجي محمد عامر صاحب پرنسپل صاحب شفام صاحب ډاکټر صاحب مشکور صاحب اشفاق صاحب حاجي محمد عامر صاحب زمونږ په دې تالار کې ناست ګلالي ماشومان او د هغې پیرنټس ډېر ښایسته محفل دی او زه د درې پیرې دې پروګرام نه راغلی یم او یقینا هره پیره دلته نه زه متاثره شوی د دې سکول عمر ډېر کم دی څنګه چې پرنسپل صاحب وویل چې په 2019 کې دا سکول جوړ شوی 500 کالو کې دا سکول هغه مقام ته ورسېده چې زما په خیال په شل کاله کې هغه سکولونه هغه مقام ته نه رسېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده د هغې دا ده چې د دې سکول کوم پرنسپل دی نو هغه پخپله ریټایرډ ټیچر دی او یو ماهر تعلیم دی شافام صاحب بیا هغې سره چې کوم ټیم دی د هغې بچي د هغې لورونه هغې سره تړلي خلک هغه ماهرین تعلیم دي دا یو تعلیم یافته کورنۍ ده او دوی په دې باندې پوهېږي چې سکول به څنګه چلی بیا چې دلته مې وکتل دا واړه چې راځي په کوم اعتماد سره دلته ودرېږي د استاد د ټول نه لوی کار او اهم کار دا دی چې هغه وړو کې اعتماد واچوي زمونږ اکثر ماشومان هغې ډېر څه ویلی شي خو دلته ودرېدی نه شي دلته ودرېدل دا ډېر لوی ګران کار دی او دا اعتماد استاد په شاګرد کې جوړ شي دلته چې کوم ماشومان راغلي هغې تقریرونه وکړو لکه داسې لګیا وو چې زما په خیال ډېر سینیر کسان هم دونه اعتماد سره خبرې نه شي کولی بیا د سکول چې کوم ماحول کې زه ګورم د علامه اقبال تصویران دي د قائد اعظم تصویران دي د علامه اقبال شعرونه لګېدلي دي دلته د قومي ترانې افتتاح وشوه دلته زه شنې جنډې وینم نو دا یو ډېر ښه ما ته د خوشحالۍ زیری ښکاري چې په داسې وخت کې چې د پاکستانیت خلاف د قائد اعظم خلاف د اقبال خلاف یو منظم مهم شروع دی د هغې کردارکشي کېږي زموږ د شنې جنډې توهین کېږي زموږ د علامه اقبال توهین کېږي نو په داسې ماحول کې وړو له داسې تربیت ورکول اقبال شناسۍ طرف ته ماشومان بوتلل دا یو ډېر لوی ګران کار دی یو ډېر لوی غټ مهم دی او یو ډېر لوی زما په خیال مشن دی چې دوی یې کوي او زه به دا ووایم په دې موقع باندې پروفیسر شهریار صاحب هم ناست دی چې که چېرې دې د اقبال شناسۍ په حوالې سره څه سیمینار کړي نو زموږ خدمات به انشاءالله دې ته مهیا وي یو دوه خبرې به زه وکړم او هغه دا چې انګلیش میډیم سکولونه چې څومره دي په دې علاقه کې اول خو بنیادي تعلیم ورکول د سرکار ذمهواري ده خو د بده مرغه سرکار هغه کردار نه ادا کړي نو مجبوراً بیا پرایویټ خلک راغله او هغې ادارې ګناه وکړې او په سرکار باندې بوج کم کړو دلته په سلو کسان دي په یارسین ماډل سکول کې سره یو 1300 هلته سټوډنټان دي نو که دا پرایویټ سکولونه نه وي نو یقینا ډېر لوی بوج به په دې سرکاري سکټر باندې زه به درته یو خبره وکړم او هغه دا چې دلته ماشومان راغلي او ډېره ښکلې انګریزۍ کې هغې تقریرونه وکړو انګریزۍ کې هغې ویلکم وکړو نو نورې ژبې زده کول ډېر د کمال خبره ده باید چې موږ د پښتو نه علاوه نورې ډېرې ژبې زده کړو ځکه هر ماشوم کې الله تعالی دا صلاحیت چهر چې هغه په یو وخت 3 ژبې زده کوي خو بنیاد به د هغه پښتو وي اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې کې بنیاد عمارت خو سمون نه کا دلته د دې بعضې پرایویټ سکولونو په وجه یو داسې روایت جوړ شوی دی چې مونږ خپله پښتو زموږ نه هېره شوې ده دلته زما خویندې ناستې دي زه به یو درخواست هغې ته دا وکړم دا یو ډېره ښه موقع ده ماشوم چې د 3 کالو شي نو هغې ورته وایي بچې راشه دا 2 ایپل دی او 2 بنانا دی او دا چیر دی او دا ټیبل دی کومه ژبه چې د مور په غېږ کې زده کېږي هغې ته مورنۍ ژبه او مورنۍ ژبه زموږ کومه ده پښتو ده نو چې د مور په غېږ کې هغې د انګریزۍ ټکي زده کړي پښتو وایي کوم دی زده او ما یو سروې کړې ده د سلو ماشومانو
هغې له پښتو شمېره نه ورځي. زه ورته وایم بچی 39 ته پښتو کې څه وایي 39 وایم پښتو کې ورته څه وایي 39 ورته وایي. 1 2 3 10 شل 10 څلوېښت دا زموږ ماشومان نه ورځي. زموږ ماشومانو له چې سودا کېږي د پنجو والا آیسکریم راکړه او د ټنو والا چاکلیټ راکړه د 10 والا او د 15 والا هغې نه پېژني. نو زموږ د خویندو زه درخواست دی انګریزي به هغې زده کوي. دغه فکر تاسو مه کوئ. زه یو مثال در کوم تاسو له په دې پنډال کې چې زمونږ ستاسو دلته مشر مېلمه دی پروفیسر شهریار تاسو ټولې پېژنئ. زمونږ په دې پنډال کې ټولو نه ښه انګریزي هم دله ورځي خو ده خپله پښتو نه دی یاد کړی. دې اوس هم کور کې ماشومانو ته دا منډو دی دا چونیاڼی ده دا چې دی ستانر او دا کوټه ده او دا رکیبی ده اوس هم دې خپل کړي ماشومان دې به تاسو اوس تقریر وکړي. تاسو به ده په تقریر کې غیر ضروري انګریزي یو لفظ هم ونه رایي. تر څلورمه پورې دله د انګریزي اے بي سي زما کلاس کې لول تر لسمه پورې تر څلورمه دله د انګریزي اے بي سي نه ورته. پنځم کې موږ اے بي سي زده کړو. نن ماشاءالله هغه د انګریزي پروفیسر دی او ښه انګریزي ویلی شي خو د هغه بنیاد پښتو مضبوط کړي. زما دا خواست دی چې ډېرې ژبې زده کړئ. انګریزي زموږ ضرورت دی. انګریزي کې زموږ 80% علم پروت دی. موږ د انګریزي نه بغیر ګزاره نشو کولی خو د پښتو په قیمت باندې نه. او که موږ د پښتو په قیمت باندې انګریزي واغوستو دا به ډېر لوی تاوان وي. خو خاص به مې دا خپلو خویندو ته چې ماشوموالي کې هغې خپلو ماشومانو ته پښتو وښیي دلته به هغې انګریزي زده کوي. د انګریزۍ لپاره هغې ته ډېر زیات وخت دی. زه د زمونږ ډېر لوی صحافي اوس وفات شوی د رحیم الله یوسفزی زه د هغه حواله اکثر ورکوم. رحیم الله یوسفزی زمونږ د یو انګریزي اخبار مشر و خو چې هغه په پښتو کې خبرې کول تاسو به وایئ چې یو مشر ناست دی په اوجر کې خبرې کوي چې هغه به په اردو کې خبرې کولې خالصه اردو چې هغه په انګریزي کې خبرې کولې نه خو بیا بې مثاله وه. نو خاص مې صرف دای خپلو خویندو ته خپلو زمونږ چې کوم مشران دي چې هغې خپله پښتو هېره نه کړي او د پښتو په بنیاد باندې بیا هغې انګریزي زده کړي بیا د هغې عربي زده کړي بیا د هغې نورې ژبې زده کړي خو چې پښتو مونږ بایللو او که پښتو مونږ بایلو نو زما په خیال مونږ به ډېر څه بایلو. اخر کې زمونږ عادل پښتونیار د هغه دا یو دوه شعر ویم بیا ستاسو نه اجازت غواړم چې په خپل طالب باندې پردی طالع خوړی شي مدام په خپل طالب باندې پردی طالع خوړی شي مدام اول تندي ته ګوري څوک چې د چا ځای ته راځي د تاج محلو او ډالرو خاوندان که نه یو خو پښتو زده کولو نه به خلک ثوابیت راځي.